السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه دا ماشوم دی، ډیره د کمال شاعري کړې ده. د دې الیکشن او د ووټونو وخت روان دی، نو په دې حالاتو باندې دې ماشوم دې هلک یو ښایسته شاعري کړې ده، ډیره زبردسته شاعري کړې ده. ما واورېده، په حقیقت باندې مبني ده. واقع ده چې کله د ووټونو دا وخت رانږدې شي نو بیا همداسې کیږي، همدغه طریقه کار رواني. څوک په چا پسې ګرځي، څوک په چا پسې ګرځي، څوک د چا دپاره دغه کوي، چاپلوسي کوي، څوک د بل چا دپاره چاپلوسي کوي. نو ټول بیا دغه گیم شروع وي چې څوک روپۍ لګوي، څوک لږ مالدار وي، نو بیا هغې ته ښکته پورته کیږي. نو ډېره په حقیقت باندې مبني اشعار د ویلي دي، ډېر زبردسته. نو ما وکاته، زما خوښ شو، نو ما وې چې د خپلو ملګرو سره شریک کړمه چې دیو د اشعار واوري. په حقیقت باندې مبني اشعار دي، نو دا تاسو واورئ او ملګرو سره شیر کړئ. د وټونو ورځې د دې په باره کې دا یوه لوبه ده، د خندا هم ده او د عبرت هم ده. نو ما پسې یوه لوبه جوړه کړله چې وایي سبا وټونه د ډولکو ته په خندا ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. سبا وټونه د ډولکو ته په خندا ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. خان به وټونو ته ودرېږي خامخا ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. او د ډولکو مخې ته ګډېږه چورلکونه وهه او د زنده‌باد چغې وهه او شپېرونه وهه. او خیر دی که بیا د لوږې مرېخو خامخا ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. او غریبه خوار چې ته تر اوسه پورې سم نه شولې، غریبه خوار چې ته تر اوسه پورې سم نه شولې، درته د سپي په شانتې ګورې ته لږ ګرم نه شولې. او څوک درته وایي بې فایدې لکه هجړه ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. وایي د مخکې ووټ دې وایه کومه نتیجه وخته، د مخکې ووټ دې وایه کومه نتیجه وخته. 1500 ته د وړو هغه تروړه وخته او ګرم محفل کې د خانانو بې پروا ګډېږه، غریبه بیا ګډېږه. مننه، مهرباني. او هغوی سړي شو اسمبلو کې خنداګانې کوي، هغوی سړي شو اسمبلو کې خنداګانې کوي، ستا ناپوهۍ پورې سختکولې ګډاګانې کوي. او دې نه به ښه وي په واده کې د دنیا ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. اخرنی بند دی چې وایي جیب که خالی وي خیر دی لږ ډېر خیراتونه غواړه، جیب که خالی وي خیر دی لږ ډېر خیراتونه غواړه، خو بس د خان دپاره ګرځه ووټونه غواړه. جیب که خالی وي خیر دی لږ ډېر خیراتونه غواړه، خو بس د خان دپاره ګرځه ووټونه غواړه. او ای که شرمېږې نو د نورو نه جدا ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. او جیب که خالی وي خیر دی لږ ډېر خیراتونه غواړه، او خو بس د خان دپاره ګرځه ووټونه غواړه. او ای که شرمېږې نو د نورو نه جدا ګډېږه او غریبه بیا ګډېږه. دا چې تاسو واورېده دا ماشوم دا شاعري، نو دا شاعري کړې ده خو حقیقت یې ویلی دی. ځکه که موږ تاسو د معاشره کې وګورو او موږ تاسو د خپل اخوا دېخوا سوچ وکړو، نظر وکړو، نو همدغه څه ده چې بیا غریب سړی او بس دغه دپاره لګیا وي، بیا چې وروستو ووټ موټ وله ورکړي نو بیا د غریب تپوس نه کوي، خو بس دغه ووټونو په وخت کې د 1500 روپو دپاره دی هر څه کوي، هر څه ته تیاري. نو دی چې څنګه وایي چې لکه غریبه بیا ګډېږه، نو بس دغه قصه ده ټوله. دا ملګري چې کومه شاعري کړې ده نو ډېر حقیقت یې ویلی دی.